رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دنیا خپل مقصد وګرځوي نو الله به د کارونه ډیر کړي او فقیری مسکینی به پسترو کې پرته وي او دنیا به هم په هغه اندازه وي چې ورته مقرر وي او که آخرت د یو چا مقصد وي نو الله به د ټول کارونه سره جمع کړي او کار به جوړ کړي او هغه به د آخرت امر وي او غنا به د پزړه کې وي او دنیا به ورته په خپل را روانه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر. علیه الصلاة والسلام فرمای دنیا د مؤمن د پاره محبس خانه ده او د کافر د پاره جنت ده. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کن فی دنیا کأنک غریب کن فی دنیا کأنک غریب او کأنک عابر سبیل وعد نفسك من اهل القبور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویسا په دنیا کې داسې لکه مسافر او یا د لارې تېرېدونکي او ځان د اهل قبور څخه شمار کړه.